أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مکې د فتح کولو نه پس چې مدینې ته راغله نو ځینې مهمات وو چې هغوی ورسره مخ شوي وو. حضور فرمایي چې د هغوی به زه ذکر وکړم. یو ذکر دی د قیس بن سعد بن عباده د سریې. دا د صدا طرف ته په 8 هجري کال کې شوی وه چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم جیرانه نه مدینې ته واپس راغله نو هغوی د اسلام د تبلیغ لپاره د مختلفو علاقو طرف ته لښکرونه روان کړي وو. نو مهاجر بن امیه هغوی سنا ته لیږلي وو چې د یمن دارالحکومت دی او زیاد بن لبید هغوی د حضرموت طرف ته روان کړي وو او یو لښکر یې تیار کړی وو او د هغې امیر قیس بن سعد مقرر کړی وو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم قیس بن سعد د 400 کسانو سره روان کړي وو چې هغوی د یمن قبیلې صدا ته د اسلام بلنه ورکړي او د یو بل قول مطابق رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی وو چې هغوی د صدا قبیلې سره قتال وکړي. که دا روایت صحیح دی او لومبی روایت زیات صحیح لګي نو بیا یقینا د دغه قبیلې طرف نه د مسلمانانو ته د نقصان رسولو خبرونه براغلي وو چې دغه په وجه به هغوی دا قدم پورته کړی وي. که دا خبره صحیح ده، دا روایت که صحیح دی نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا لیکلی شوي دي چې د هغې لپاره یوه سپینه جنډه تړلې وه او یوه توره جنډه هغوی ته په حواله کړې وه. هغوی د قنا واده طرف ته یو ځای کې ایثار وو او قنا د مدینې او د احد ترمنځ د مدینې 3 چې کومې مشهورې وادۍ دي هغې کې یوه وادي ده. حضرت قیس د خزرج د سردار د حضرت سعد بن عباده زوی وو او حضرت قیس بن سعد په جلیل القدر صحابه کې شمیرل کېده. د مکې د فتح په موقع رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د حضرت سعد بن عباده نه جنډه واپس اخیستې وه نو د هغوی دغه زوی قیس له ورکړې وه. دوی ډېر صاحب الرای او بادر شهسوار ګڼل کېده او په جود و سخا کې ډېر مشهور وو. حضرت قیس په قنا کې ایثار وو چې د صدا قبیله یو تن جهاد بن حارث دا غزنه تیرېدو دا څه موده مخکې مسلمان شوی چې کله دا خبر شو چې دا لښکر دغې په قبیلې باندې حملې له روان دی نو هغه حیرانه نه شو. هغه وخت یقینا هغه به خبرو چې دا قبیلې والا مسلمانانو ته نقصان رسول غواړي او دوی دغې په جواب کې را روان دي. بهرحال چې کله هغه دا ولیده چې دغې په قبیلې باندې حمله کېدونکې ده نو هغه هلته نصیحت د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو. خواست یې وکړو چې تاسو چې کوم لښکر لېږلی دی هغه واپس راوغواړئ، زه د خپل قام ضمانت ورکوم او د هغې د اسلام د قبلولو لوزم کوم. یعنې یو ضمانت خو دا چې هغه به په مسلمانانو باندې حمله نه کړي، نقصان به نه رسوي ورته او بیا به هغې ورو ورو اسلام هم قبول کړي. نو رسول کریم د هغې دا خبره قبوله کړه او لښکر واپس راوغوښتو.
دې خبرې نه دا ظاهریږي چې د علاقې فتح کولو په غرض یا قام فتح کولو په غرض هغوی د لښکر نه لېږلي بلکې د اسلام پیغام لېږلو لپاره د خپرولو لپاره هغوی دا لېږلي و لښکر او د مسلمانانو د محفوظولو چې کوم مقصد و د هغې لپاره لکه څنګه چې حضرت زیاد بن حارث لوز کړی و چې په هغې باندې به عمل بیا هغوی وکړو او بیا وخت په وخت د هغې د کام خلکو اسلام قبلولو او که صرف په زور مسلمانول د دې مقصد وي نو ورو په پوهېدو نه پس اسلام قبلولو اجازت به ورته نه وي سیده به ورته دا ویلې شوی چې اسلام قبول کړي یا توره ده بیا بهرحال دی نه پس ته چې کله هغوی ورو تبلیغ وکړو نو اسلام بیا هغوی قبول کړو ځکه چې یو خدای چې حمله کول او په زوره مسلمانول دا د اسلام د تعلیم خلاف خبره ده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل فعل او د سنت هم دا خلاف دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زیاد د هغوی بیا امیر مقرر کو چې کله هغوی اسلام قبول کو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې قام لپاره یوه امان نامه هم لیکلې وه او حضرت فرمایي څوک چې مسلمان شي د هغې لپاره د امان نامې لیکلو ضرورت خو نه وي دې لپاره لیکلې وه چې هغې کې ځینې خلک داسې وو چې مسلمان شوي نه وو بیا د حضرت عینه بن حسن فزاري سریه ده د تمیم قبیلې طرف ته د دې ذکر ملاویږي دا د محرم په میاشت کې 9 هجري کال کې د بنو تمیم طرف ته د حضرت عینه بن حسن په قیادت کې شوی وه او پس منظر د دې دا چې رسول کریم حضرت بشر بن سفیان د خزاع قبیلې یو ښاغ د بنو کعب د هغې طرف ته د صدقاتو یعنې د زکات د اموالو د وصولۍ لپاره لېږلي وو دا خلک د سوقیا او د بنو تمیم ترمنځ آباد نو حضرت بشر بن سفیان په حکم د بنو خزاع مال د هر طرف نه د هغې سره راغونډېدل شروع شو او بنو تمیم چې لا مسلمان شوي نه وو هغوی ته دا اموال ډېر زیات ښکاره شو نو هغوی ته ویلې چې دوی ولې ناحقه زموږ اموال اخلي لګیا دي خپلې تورې هغوی راوباسلې نو بنو خزاع ورته وویل چې موږ اسلام قبول کړی دی او دا زموږ د دین حکم دی موږ دا ورکوو نو تاسو ته څه تکلیف دی په دې نو بنو تمیم وویل چې دا بشر بن سفیان به یو اخت ته ونه رسي نو د جګړې او د جنگ دغه کیفیت چې حضرت بشر بن سفیان ولیده نو بغیر د څه وصولۍ نه په خپل هلته نه واپس شو نو بنو خزاع باندې دا خبره د هغوی ډېر خوښه نه شوه نو بنو خزاع بیا په بنو تمیم باندې حمله وکړه او هغوی ته دا ویل ته نه وباسل چې که ستاسو خپلولي نه وي نو تاسو به خپلو ښارونو ته هم نه وی رسېدلی د رسول کریم له طرفه به ضرور څه ازمیښت سره به اوس موږ مخ کېږو او تاسو دا خبره داسې وکړو موږ زکات ورنه کړی شو تاسو د رسول کریم نمایندې سره د اعراض سلوک وکړو او هغه زموږ د اموالو د زکات اخیستو نه منع کړو او بل طرف ته حضرت بشر بن سفیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو هغوی د ټولو حالاتو نه خبر کا رسول کریم فرمایل چې څوک به چې د قام له سبق ورکړي سبق ورته وښایي نو ټولو نه مخکې حضرت عینه بن حسن لبیک وویل نو رسول کریم هغوی د 50 شهسوارانو سره د بنو تمیم طرف ته روان که او په دې کې یو مهاجر انصارو کې څوک نه و عینه د خپل ملګرو سره روان شو هغوی به د شپې روان و سحر به پټ شو ان تر دې چې هغوی صحرا ته ورسېده چېرته چې بنو تمیم ایثار و او خپل څاروي سره ول چې کله بنو تمیم دا لښکر ولیده نو هغوی هر څه هلته پرېښوده هلته نه وتښتېده د دوی 11 سړي 11 ښځې 30 ماشومان بندیوان شوي وو او هغوی هغه مدینې ته راوسته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق دی د حضرت رمله بنت حارث کره ایثار کړی شوي وو بیا وروستو د بنو تمیم 80 یا 90 کسانو په باندې مشتمل یو وفد رسول کریم په خدمت کې حاضر شوی وو او په دغه وفد کې د دغه قبیلې قادر الکلام شاعران او خطیبان هم شامل وو ځنې
دوی ټول جومات ته ها وخت راغلي وو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم انتظار خلکو د رسول کریم انتظار کولو د ماسپښین لمونځ لپاره. نو د وفد خلکو دا وګڼل چې شاید رسول کریم ناوخته کو، نو آی کې وسو کسانو چې رسول کریم د حجرې ته ورجوخت شو، په اوچت اواز کې هغې ته اواز کول شروع کړ چې یا رسول الله بهر راشي موږ له. نو رسول کریم بهر تشریف راوړه، نو دوی خلکو رسول کریم سره خبرې شروع کړې. بیا رسول کریم جمع ورکړه د ماسپښین د لمونځ نه پس هغوی جومات په څنګ کې کېناسته. نو د وفد امیر هغوی ته ووایي چې مونږ د اشعارو یعنې په شعرونو په خطاب کې تاسو سره مقابله کول غواړو چې د کم خطیب و شاعر د لوی پای دی، د لوی معیار دی. مونږ دا فخر لرو چې زموږ خطیبان هم ښه دي او زموږ شاعران هم ښه دي. رسول کریم ورته وفرمیل چې د شعر او بیان مفاخره زما د بعثت مقصد نه دی. زه دې لپاره نه یم راغلی چې خپل شعرونه او بیان او تقریرونه وړاندې کړم په فخر. زما مقصد د خدای پاک طرف ته رابلل دی. خو که ستاسو د راتګ غرض هم دا دی نو د خپل فن مظاهره وکړئ، که تاسو غواړئ نو ټیک ده وکړئ، موږ به د دې جواب درکړو. نو وفد والو د خپل خطیب عطارد بن حاجب ورمخکې کو، هغه تقریر وکړو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ثابت بن قیس بن شماس سره جواب ورکولو وی. نو هغوی د هغې په جواب کې ډېر زبردست تقریر وکړو او د هغوی تقریر په د وفد والاو په تقریر باندې غالب شو دشمن. حضرت حسان بن ثابت هغه وخت په مجلس کې موجود نه وو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی راوغوښته او د هغې نه پس د وفد چې کوم شاعر و زبرکان بن بدر هغه خپل شعرونه وړاندې کړه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا حسان ته وفرمیل چې هغوی دې د هغه په مقابله کې خپل کلام واورئ. نو حضرت حسان د دې جواب ورکړو فوراً، او چې کله حضرت حسان فارغ شو نو د وفد خلک ناسو خبرې کولې. نو اقرا بن حابس چې د وفد سره راغلی وو هغه خپل ملګرو مخې ته دا بې سخته تبصره وکړه چې د هغوی خطیب زموږ د خطیب نه زیات ښه دی او د هغوی شاعر زموږ د شاعر نه د ډېر اوچت معیار دی، دوی موږ نه ډېر مخکې دي. او بیا چې خلک فارغ شو نو هغوی اسلام قبول کو. او د ځینې روایتونو مطابق حضرت اقرا بن حابس موده مخکې اسلام قبول کړی وو، اوس هغوی د وفد سره یو ځل بیا په خدمت کې حاضر شوي وو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو تمیم د اسلام قبلولو نه پس د هغوی چې کوم قیدیان و هغوی ورته واپس کړو، ټولو له انعامونه هم ورکړه. او د یو روایت مطابق په وفد کې شامل هر تن ته 1500 درمونه هغوی ورکړي وو. په دغه وفد کې شامل طارد بن حاجب چې ذکر مخکې تیر شوی دی، اسلام قبلولو نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو صادر د تحفې په طور وړاندې کړی و. دا صادر هغه له قصرا ورکړی و. دا ویل کېده چې دا صادر ډېر د اعلی قسم د ریخمو صادر چې په د سرو زرو کار شوی و. صحابه چې د صادر نفاست او ملایمت ولیدو نو ډېر متاثره شو، لاسونه ورته لګولو کته. نو د صحابه دا انداز چې رسول کریم ولیدو نو ورته وفرمیل چې تاسو دې صادر ته حیرانېږئ لګیایي، په جنت کې د سات چې کوم صادرونه وي به وي هغه به دې نه زیات نرم او ډېر به ښه وي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم دا په دغه واقع تبصره کړې ده په یو عمومي رنګ کې. وی فرمایي چې یو موده پس چې کله د رسول کریم ته د سزینه یو د ریخمو ځینې ټوټې راغلې وې د تحفې په طور، نو ځینې صحابه د هغوی نرمي د ډېر په حیرانتیا کته او ذکر یې کولو او یو غیر معمولي څیز یې ګڼلو. نو رسول کریم ورته فرمایلي چې تاسو په د دې په نرمۍ حیرانېږئ، قسم په خدای په جنت کې د سات صدرونو به دې نه زیات نرم او ډېر به ښه وي. د رسول کریم دا کلام د یو استعارې په رنګ کې و چې پکې د سات د هغه راحت د مقام طرف ته اشاره مقصوده وه چې جنت کې به ورته ترلاسه شوي وي. دا نه چې ګینې لکه څنګه چې په قرآن د حدیث نه په اصولي طور دا معلومیږي چې د جنت کم نعمتونه وي د هغوی قیاس د دنیا په نعمتونو نشي کېدی.
او نه د جنت نعمتونه زموږ د اصطلاح په لحاظ مادي بلل کېدی شي او حق هم دا دی چې کوم الفاظ په قرآن او په حدیث کې بیان شوي دي نو پای کې صرف استعاره او د تشبیه استعاره او د تشبیه په تور د نعمتونو د کمال طرف ته اشاره کول مقصد دی بیا یو سریه د قطبه بن عامر سریه ده چې په سفر په میاشت کې نه هم هجري کال کې شوې وه شلو کسانو سره قطبه بن عامر د خصم قبیلې طرف ته رسول کریم روان کړی وو او د یو روایت مطابق دوی د تهامه د یمن په لار کې د تهامه یو خار دی تمالال ته د دیو د مکې ترمنځ د اتو ورځو مسافت دی او اندازن یو سل او شپږ 50 میلو فاصله ده د روایت مطابق د بیشه په نواه کې لګلې وو حکم ورلدا ورکړو چې ناڅاپه حمله وکوي یقینا د خلکو به شرپسندي کړې وي په لاره کې هغوی یو تنونی وو هغه ته پوسو کو چې هغه ته پوسو کو نه غزان داسې ظاهر کو چې لکه ګونګې نه خو چې کله د قبیلې ته دی جوختو رسېده کله چې قبیلې ته دی جوختو رسېده نو هغه چغېوال شروع کې او خپل قبیله خبردار کول غوښته نو په دغه دوکه ورکول هغه وجل شو خو چې دغه د قبیلې خلک چې خبردار شوي وو نو ځکه بیا انتظار کېدو چې شپه شي او چې کله تیاره شو نو مسلمانانو په هغوی باندې حمله وکړه سخت جنګ وشو او دواړو طرف ته ډېر ګڼ خلک زخمیان شو او د مخالفې قبیلې ډېر خلک ووجلی شو حضرت قدمه مال غنیمت کې اوښانو چیلې او ښځې د مدینې ته راوړې وې د خمس روباسلو نه پس د هغې برخې ته څلور اوښان یا څلوېښت چیلې راغلې وې بهرحال د هغوی شرپسندي ختمولو لپاره دا حمله شوې وه بیا د زحاق بن سفیان کلابي ذکر دی د بنو کلاب ته سریه شوې وه د زحاق بن سفیان کلابي د سریه ذکر دی دا د بنو کلاب طرف ته شوې وه په ربیع الاول 9 هجري کال کې رسول کریم زحاق بن سفیان کلابي د کرتا طرف ته د بنو کلاب قبیلې طرف ته لېږلی وو دا د بنو بکر د یو کرتا د بنو بکر د یو خاخ نامه ده چې مدینې نه د 2 ورځو په مسافت باندې د آباده وه او دوی په نجد کې د ذوالجلاوه په مقام ورسره ملاو شوي وو نو ورته اسلام پیغام دوی ورکړی وو خو د قبیلې والو انکار وکړو بیا خبره تر جنګ ورسېده نو دوی بیا د کرتا خلکو شکست ورکړو مال غنیمت یې ترلاسه کړو د دغه سریې یوه ایمان افروزه واقع ده چې سلمه ابن کرت یو کافر و د مخالفانو په سردارانو کې شامل و خو د دې خپل زوی اسید بن سلمه چې د مسلمان شوی و نو هغه د مسلمانانو طرف نه په دغه لښکر کې شامل و چې کله دشمن د مسلمانانو د حملې مخه ته ټینګ نشو وتښتېده نو په دې کې د هغې د حضرت اسید پلار سلمه هم شامل و نو هغې د خپل پلار پسې ورغله او نو هغه د خپل ژوند بچ کولو لپاره اس سره په اوبو کې ور ټوپ کو نو دوی ورپسې لاړ او پلار له بیا د اسلام بلنه ورکړه چې په څه طریقه زما پلار د دوزخ نه بچ شي خو پلار ورته په جواب کې بد رد ووایي نو کله چې زوی ولید چې دا خپل د سرکشه په باغیانه رویې باندې قایم دی نو د پلار د اس چې کومه خپې وې هغه پرې کې او یو بل تن بیا راغلو هغه هلته ووژلو یو بل روایت دا دی چې د دې مطابق چې کله سید مدینې ته راغلو اسلام یې قبول کړو نو هغې بوډا پلار هغه ته یو خط ولیکلو چې پکې څه شعرونه وو چې خپل په بوډاتوب کې د خپل د زوی د نافرمانۍ ګیله کړې وه او د زوی د اسلام قبلولو باندې ورته پیغورونه لیکلي وو او دا هم لیکلي وو چې کومې خبرې دي د هغې په وجه تا خپل بوډا پلار پرېښود اسلام دې قبول کړو نو هغې خپل پلار دا خط چې ولیدو نو رسول کریم په خدمت کې حاضر شو او ټوله خبره ورته تېره کړه او جواب لیکلو اجازه ته نه وغوښته نو رسول کریم په وینا هغې بیا خپل پلار ته تبلیغي خط ولیکلو او د هغې د لوستو نه پس ته د هغې پلار هم اسلام قبول کړی و نو دا روایت هم شته په دی کې
بیا د حضرت علقمه بن مجزز د سریې د جدې طرف ته چې شوی دغه ذکر دی ابن سعد لیکلی چې دا سریه ربیع الثاني 9 هجري کال کې شوی او د ځینو نور یو بل روایت مطابق دا په سفر 9 هجري کال کې شوی و رسول کریم د خبرې ملاو شوی وو چې د حبشې په خلکو کې ځینې جنگیالي دي چې د جدې په غاړه راکوز شوي دي او د ځینې روایتونو مطابق هغوی دا خبر راغلو چې هغوی د مکې د خلکو خلاف ډاکهزني کول غواړي او یو کتاب کې لیکلي چې دغه خلکو سیند پار کړی وو او د مسلمانانو ته د نقصان رسولو کوشش کړی وو جده د مکې مکرمې په غربي غاړې باندې د سیند په غاړه آباد یو ښار دی او نن هم دا د حجاز یو ډېر لوی ښار دی د مکې او د جدې ترمنځ د 15 کیلومترو فاصله ده او د مکې نه د جدې تقریبا 250 میله فاصله ده نو رسول کریم حضرت علقمه د 300 کسانو کمان ورلور کو او د هغوی طرف ته لېږلي او دا کم خلک چې د حبشې د خلکو نه د جدې په غاړه راکوز شوي وو هغوی چې کله د حضرت علقمه د راتګ نه خبر شو نو هغوی په خپلو کشتو کې سواره شو په سند کې وتښتېده نو حضرت علقمه یو جزیرې پورې دی پسې تللی وو او دغه مهم یو واقع ده چې هغه د ذکر قابل ده هغه داسې بیان شوی چې حضرت ابو سعید خدري روایت دی چې رسول کریم یو لښکر د حضرت علقمه بن مجزز په سردارۍ کې لېږلی و او هغه لښکر کې زم شامل وم او چې کله موږ منزل مقصود ته ورسېدو د مهم نه فارغ شو نو زر واپس راتلو لپاره یوه ډله وه چې د خپل امیر نه اجازت وغوښتو نو هغوی هغې له اجازت ورکړو او عبدالله بن حذافه ورباندې سنبي ورباندې امیر مقرر کو او د دې په طبیعت کې ټوکه وانه دي خلک په لاره کې چې کوز شو نو هغه خلکو اور بل کو چې ګرمایش دپاره نو په سنن ابن ماجه کې راغلی چې عبدالله سهمي ورته ووایي چې که زما په تاسو دا حق نشته چې تاسو زما خبره واورئ او اطاعت وکئ نو هغوی چې ولې نه وایي چې په کومه خبره چې زه تاسو ته چې موږ د کومې خبرې نو زه چې تاسو له د کومې خبرې حکم درکړم تاسو پې عمل کوئ نو هغوی وایي چې او نو هغوی چې زه تاسو له حکم درکوم چې په دغه اور کې ور ټوپ کوئ نو ځینې خلک ودرېده او د ټوپ وهلو لپاره تیار شو او چې کله هغوی ته یقین شو چې هغې پکې ټوپ وي نو هغوی چې ځان چې ودرېږي ما خو تاسو سره ټوکې کولې دا خلک چې واپس راغله نو خلکو دغه خبرې ذکر رسول کریم ته چې وکړو رسول کریم ورته وفرمیل چې من امرکم منهم بمعصیت الله فلا تطیعوه چې کوم امیران تاسو له د خدای پاک د نافرمانۍ حکم درکړي نو ور بیا د هغوی اطاعت مه کوئ او یو روایت کې چې رسول کریم فرمایلی چې لا طاعت فی معصیت الله انما طاعت فی المعروف چې د خدای پاک په نافرمانۍ کې اطاعت نشته اطاعت خو صرف د معروف خبرو اطاعت دی او یو روایت کې دا هم لیکلي چې دا واقع چې رسول کریم په خدمت کې وړاندې کړی شو نو هغوی سخت خفه شوي وو او دا فرمایلي چې لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامت الطاعت فی المعروف چې کدی په دې کې ورټوپ کړی وي نو تر قیامت پورې به دې نه بیا بهر نشو راوتی یعنې اور نه ځکه چې اطاعت خو صرف د معروفو خبرو وي حضرت مسلمون د یو واقع بیانه کړې ده دا چې کومې خبرې د شریعت خلاف یا کې اطاعت نه وي رسول کریم یو ځل یو صحابي د یو وړوکي شان لښکر سردار جوړ کړي و لېږلي و په لاره کې هغوی څه خبره کړې وه چې ورباندې ځینې صحابه عملونه کو نو په دې هغې خفه شو دا وی چې رسول کریم زه په تاسو باندې امیر مقرر کړی ما او هغوی دا هم فرمایلی دي چې چا چې زما مقرر کړي امیر اطاعت وکړو نو هغه زما اطاعت وکړو او چا چې د هغه نافرماني وکړو نو هغه زما نافرماني وکړه او زه د رسول کریم قایم مقام یم نو تاسو ولې زما نافرماني وکړو په دې صحابه ووایي چې موږ به ستاسو اطاعت کوو نو هغوی ښځه ګورم چې تاسو اطاعت کوئ او که نه نو هغوی د اور بلولو حکم ورکړو چې کله اور بل کړی شو نو هغوی صحابه ته ووایي چې په دې کې ورټوپ کوي نو ځینې خو تیار شو خو ځینو بیا هغوی ودرول ورته چې اطاعت په شرعي خبرو کې دی او دوی د شریعت نه خبر نه دي او دغه شان په اور کې ټوپ وهل دا ناجایز ده او د خدای پاک حکم دی چې خودکشي نه ده کول پکار چې کله دا خبره رسول کریم په خدمت کې وړاندې کړې شوه نو هغوی د هغو خلکو تایید وکړو چا چې ویلي چې په اور کې ټوپ وهل جایز نه دي بیا د
حضرت علی سریه د فلس طرف ته د بنوته د دې ذکر راځي پر ربیع ثانی 9 هجری کال کې دا شی و دا د نجد علاقې کې یو بوت و فلس نومې چې ته قبیلې به د دې عبادت کولو او په دې باندې به نظر او نیاز سره سره وسلم نظر کوله رسول کریم حضرت علی د یونیم سل انصارو سره دغه د دې طرف ته روان کړو چې پکې سل او خان او 50 اسونه وو د لپاره چې د بنوته د فلس نوم چې کوم بود د مات کی دغه لخر خصوصیت یو دا وو چې د حضرت علی نه علاوه باقی ټول خلک انصارو او مهاجرو کې ایسو کم په دې کې نه وو بنوته د عربو یو مشهوره قبیله ده او دا خلک شام ته جوخت آباد وو او رسول کریم دغه سریه لپاره حضرت علی له یو تور رنگ جنډه ورکړې و لویا او د سپین رنگ وړه جنډه ورله ورکړې و حضرت علی سحر په وخت په دې باندې حمله کړې و او د هغوی فلس نومنده بوته مات کو او ډېر زیات قیدیان او مال اسباب ساروی په قبضه کې واخسته او مشهور سخی حاتم تئی دا قبیله و او په قیدیانو کې دا حاتم تئی لور صفانه هم شامل و او د حاتم تئی زوی ادی چې د قبیله سردار واغو تختیدو او د شام طرف ته تللی و په قیدیانو باندې ابو قتاده نگران جوړ کړی شوی وو او په سارو باندې مال باندې عبد الله بن عتیق نگران مقرر کړی شوی وو رسول کریم لپاره خمس دی پنځمه برخه رو باسل شو باقی د غنیمت مال تقسیم کړی شو خو د حاتم تئی لور صفانه و تقسیم نه کو گرفتار کو مدینه ته راوسته د حاتم تئی لور صفانه د ټولو قیدیانو سره د مسجد نبوي دروازه سره جوخت ته یو خیمه کې اغي سر کړی شوی و صفانه ډېر باهمت او زیرکه ښځه وه او چې کله رسول کریم د خیمې نه د خوانه تېرېده نه هغه د تعظیم لپاره ودرېده او رسول کو چې یا رسول الله زما پلار وفات شوی دی او زما چې کوم سرپرست ورور هغه تښتېدلی نو په ما احسان وفرمایي خدای پاک به تاسو باندې کرم کوي نو هغوی تپوس وکړه چې ستا سرپرست څوک دی نو هغې ورته وویل چې عدي بن حاتم تایي نو هغوی ورته وفرمیل چې هغه چې د خدای او د رسول نه تښتېدلی دی هغوی دا وفرمیل هلته نه بیا رخصت شو بله ورځ چې هغوی هلته نه تېرېدو نو صفانه بیا هم هغه پرونی خبره ورته دوباره وکړه هغوی ورله هم هغه پرونی جواب ورکړو تشریف یوړو هغه مایوسه شوه او په درېیمه ورځ چې کله رسول کریم د هغې د خیمې له خوا نه تېرېده نو ورسره حضرت علي و چې ورپسې روان و نو حضرت علي صفانه ته اشاره وکړو نو هغه چې هغه د بیا ودرېږي خپله خبره دې وکړي نو هغه فوراً د تعظیم سره ودرېده هماغه خواست بیا د رسول کریم په خدمت کې وړاندې کو رسول کریم ورته وفرمیل چې ما ستا خواست قبول کړو تو اوس آزاد دی خو دلته نه د تلو نه خو د دې ځای نه په تلو کې د تادی نه کار وانخلې او چې کله څوک معتبر تن میلاو شي نو تا به د هغې سره ستا ورور طرف ته به تو لېږلی شي د شام ته یو روایت کې دی چې هغې رسول کریم ته عرض کړی چې یا رسول الله احسان وفرمایي ما آزاده کړي رسول کریم پر باندې احسان فرمایلی او آزاده کړی و نتیجه دا شو چې هغه مسلمانه شوه او روایت کې دا هم راځي چې هغه د ازادۍ نه مخکې مسلمانه شوی و فوراً پس ازادۍ نه او څو ورځو پس د بنو قضا څه کسانو چې مدینې ته راغله او هغوی د شام طرف ته د تلو اراده لرله نو صفانه چې د هغې نه خبر شوه نو د رسول کریم په خدمت کې هغې عرض وکړو چې هغه په دغه خلکو باندې اعتماد لري نو ځکه د دې سره د هغې ته د شام ته د تلو اجازت ورکړی شي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورله اجازت ورکړو او هغه د جامو سورلی سره او د لارې سامان یې ورته ورکړی و هغه چې هلته نه رخصته شو خپل ورور له لاړه عدیله نو شام ته نو خپل ورور سره چې میلاوه شو ورله پیغور ورکړو چې ښځو ماشومانو سره هلته نه راوتښتېد خپله خور عزت هملته پرېښوده نو ورور چې دا واورېدو نو معذرت یې وکړو د شرمندګۍ اظهار یې وکړو څه وخت پس د هغې د خپل خور نه تپوس وکړو چې دا راته ووایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم باره کې ستا څه رایه ده نو صفانه چې د رسول کریم اخلاق لیدلي مسلمانه شوې وه نو هغې ویل چې قسم په خدای زما دا خیال دی چې څومره چې زر کېدی شي ته هغې له واپس لاړ شه او که هغوی واقعي نبي دي نو د هغوی طرف ته چې څوک زر ځي یا به کامیاب او کامران شي
او که هغوی بادشاه دي نو بیا به هم ستا په عزت او په شرف کې څه فرق پرې ونه ځي. ادي وی چې دا رای خو ډېره ښه ده او بیا هغه زر تیار شو مدینې ته ورسېدو. رسول کریم په جومات کې ناست و. ادي خپل تعارف وکړو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه د خپل کور طرف ته بوتله روان شو. په لاره کې یوه بوډا ښځه وه چې رسول کریم یې ودرولو خبرو لپاره یا څه سوال لپاره. رسول کریم د هغې لپاره ډېر وخت پورې ایثار و هغې بوډا ښځه سره خبرې لپاره. دې چې دا ټول هر څه ولیدل نو په زړه کې خیال وکړو چې دا تن باچا نشي کېدی چې دا سره یو بوډا ښځه په ودرولو ودرېدو. کور ته چې ورسېدو نو رسول کریم د څرمنې یوه د توشکو چې ورباندې د کجورې پاڼې ډکې وې نو هغه یې ورله د ناستې لپاره وړاندې کړو. نو دې ورته عرض وکړو چې تاسو په دې باندې کښېنئ. رسول کریم ورته وفرمیل چې نه ته پې کښېنه په خپله هغه لاندې په ځمکه هغوی کښېناسته. نو ادي په زړه کې سوچ وکړه قسم په خدای دا تن باچا نشي کېدی. نو رسول کریم د هغې سره د خبرو چې آغاز وفرمایلو نو د ورسره د مذهب او د ذاتي معاملاتو باره کې هم څه خبرې بیانې کړې او د نه پسې ځینې خبرې داسې وکړې چې ادي نه بغیر بل چاته معلومې نه وي. نو په دې ادي ته یقین شو چې دوی واقعي د خدای رسول دی. عرض یې وکړو چې ما ته یقین شو چې تاسو واقعي د خدای رسول یې ځکه چې تاسو د ځینو پټو خبرو نه خبر کړی شوي. حضرت دا روایت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یا ادي اسلام که قبول کړي نو ته به محفوظه پاتې شي. نو ما ورته وویل چې زه مخکې نه د یو دین پیروکار یم. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې زه ستا دین د تا نه بهتره پېژنم خبر یم. نو ما ورته وویل چې تاسو زما دین ما نه زیات پېژنئ دا څنګه کېدی شي. رسول کریم ورته وفرمیل چې او زه ستا دین نه خبر یم. او بیا ورته هغوی وفرمیل چې ته د قوسي یعنې د عیسایت او د صابیت ترمنځ چې کوم مذهب دی هغه نه لرې. نو ما ورته چې ولې نه. نو رسول کریم وفرمیل چې آیا ته خپل د قام سردار نه یې. نو ما ورته یاوجي. نو رسول کریم وفرمیل چې ته د غنیمت 4مه برخه نه اخلې د سردار کېدو په وجه. ما ورته یا واخلم. نو رسول کریم ووایي چې دا ستا په دین کې هم تا لپاره جایز نه دي چې ته دغه شان واخلې. نو ته نو وی په دې باندې ما ته وی زه پښیمانه شوم شرمنده شوم. نو رسول کریم وفرمیل چې ادي شاید چې په دغه دین کې داخلېدو نه د مسلمانانو غربت ته منکۍ لګیا دی. قسم په خدای دومره زر به مال ملاویږي په اسلام چې څوک مني هغې ته چې د هغې اخیستو والا به څوک نه وي. او شاید چې دشمنانو کثرت تا منې کوي په دغه دین کې داخلېدو نه. نو قسم په خدای زر به ته د یو ښځې باره کې اورې چې هغه په خپل اوښ باندې د هیره نه روانه شي او د دغه کور د خانه کعبې زیارت به کوي او هېڅ ویره به نه لري. او شاید چې په دغه دین کې داخلېدو نه دا خبره هم تا منې کوي چې د حکومت او اقتدار چې کوم دی هغه غیارو سره دی. نو قسم په خدای ډېر زر به د بابل چې کوم سپین محلات دي چې کومه باره کې به تا اورېدلې وي هغه به دې لپاره کلاو کړی شي او د کسرا خزانې به کلاوې کړی شي. دا خبره رسول کریم 3 ځله کړې وه. ادي وایي چې رسول کریم خوش اخلاقي او دا ټوله خبرې چې ما واورېدې نو زه مسلمان شوم. او حضرت دې اسلام قبلولو واقع په خپله بیانې او بیانې چې هغوی دا وې چې ما بیا مسافره ښځه لیدلې وه چې هغه د همسفر نه بغیر د هیرې نه راوتې وه د بیت الله طواف راغلی وه او د کسرا د فتح چې کوم لښکر وایي که زه په خپله شامل وم. د اسلام قبلولو نه پس د حضرت دی د اسلامي احکاماتو به ډېر اهتمام کولو. د مونځ لپاره به هغوی هر وخت په اودس کې وو. د مونځ اداګۍ لپاره به هغوی ډېر فکر لرلو او تیار به وو. او دا خلک چې بار بار دا سوال کوي چې د محرم رشتې نه بغیر حج ته تلل ضروري دي د محرم رشته د حج لپاره ضروري ده. نو هغه په هغه حالاتو کې ضروري و چې ما ډېر د جواب ډېر ځل ورکړی دی. خو دا خبره هم دا واقع دغه خبرې تایید کوي چې دوی چې ما په خپله لیدلې ده یوه ښځه چې راوتې وه د هیرې نه او یوازې وه د کعبې د طواف لپاره راغلی وه بل څوک ورسره نه و د محرم والا شرط نه و دلته. نو د حضرت علي د دغه مهم نه وخت پس ته د طی قبیلې وخت رسول کریم په خدمت کې حاضره شوه او اسلام قبول کړی و. بیا د عکاشه بن محصن د سریې ذکر دی چې د جناب طرف ته شوی و.
دا سریه د ربیع ثاني میاشت کې په 9 هجري کال کې شوې وه. د حضرت عکاشه دا سریه د مدینې منورې په شمال کې د عزرا او د بلکې قبیلو طرف ته شوې وه چې جناق قوشه کې اوسېده. ځینو روایتونو کې د دغه علاقې نامه جباب هم بیانه شوې ده. د دغه سریې نور تفصیلات زیات نه دي بیان شوي، بس همدغه دومره ذکر دی چې دا سریه شوې وه. اوس د تبوک د غزا باره کې ځینې ابتدایي خبرې به وړاندې کړم. دا د رجب په میاشت کې په 9 هجري کال کې په ستمبر 623 عیسوي کال کې دا شوې وه. د طایف د غزا نه پس د رجب په میاشت کې په 9 هجري کال کې رسول کریم د دغه غزا لپاره روان شوي وو. دا غزا د رسول کریم د ژوند آخري غزا وه او د تبوک مدینې نه تقریبا 615 کیلومترو په فاصله دا ځای و. د تبوک نوم یې چینه و. دلته سردو په وجه دغه غزا ته د تبوک غزا ویل کېږي. رسول کریم د تبوک ته چې جوخت ورسېدو نو د قافلې شرکا ته فرمایلی وو چې انکم ستاتون غدا ان شاء الله عین تبوک، چې سبا به تاسو ان شاء الله د تبوک چینې ته ورسئ. په قرآن کې د تبوک د غزا ذکر ساعت العسر یعنی د تکلیف د لحظې په نامه شوی دی او د لپاره دغه غزا ته غزوة العسر ویل کېږي. او چونکې د مسلمانانو د کې ډېر مشکل او تنګۍ سره مخ شوي وو، مثلا سخت اوړی وو، سفر د لرې ځي وو، د سورلی ورسره کمی وو، لارې کې د اوبو ډېر قلت وو، د لښکر د تیارۍ لپاره د اخراجاتو ډېره کمی وه، ډېره زیات د کمی سره مخ وو. نو دغه ټولو تکالیفو په وجه دې ته جیش الاسرا ویل کېږي، د تنګۍ او د تکلیف والا لښکر. او د غزا ته غزوة الفاضح هم ویل کېږي. په عربۍ کې فضاحت پردهدرۍ ته ویل کېږي. او چونکې دې کې د ډېرو منافقینو چې کم حل و هغه مخې ته راغلی وو چې دې لپاره د نور رسوایۍ او د پردهدرۍ سبب جوړ شوی وو، نو ځکه دې له دا نامه ورکړی شوې وه. د تبوک د غزا چې کوم اسباب او عواملو د هغې پس منظر څه وو، هسې خو د مدینې خلکو د بیروني طاقتونو په خاص طور د رومیانو د حمایت یافته بنو غسان د حملې هر وخت ورته به خطره وه او داسې اطلاعات به وو چې دا دواړه یعنې رومي او غساني د جنګ تیاري کوي لګیا دي. د غساني حملې د خطرې او د ویرې باره کې حضرت عمر په خپله بیانوي چې هر وخت به موږ د غسانیانو له طرفه د حملې خطره به لرله چې اوس به حمله وکړي، په لږ ساعت کې به هغوی حمله وکړي. او د تبوک د جنګ چې کوم فوري سبب هغه دا و، په یو روایت کې داسې راغلی دی چې د تاجرانو یوه ډله وه چې د مدینې کې د شام نه د زیتون تیل هغوی راوړی وو. مسلمانانو ته ویلي وو چې د روم خلکو په شام کې یو ډېر لوی لښکر راغونډ کړی دی او هر کال دغه فوجیانو یا د اتحادیانو د یو کال خرچه ورکړې ده. او هغوی سره د لخم جزا معامله او د غسانو د نورو چې کوم صحیح قبیلې دي هغه سره ملاوي شوي دي. او د هغوی چې کومه مخکینی د فوج برخه ده هغه بلقا ته رسېدلې ده. بلقا د شام کې یو ځای دی چې د دمشق او د وادي القرا ترمنځ دی. د دغه غزا یو بل سبب دام جوړ شوی و، روایت کې چې ذکر ملاویږي چې د عرب عیسایانو هرکل ته دا لیکلي وو چې کوم تن چې د نبوت دعوه کړې ده یعنی محمد صلی الله علیه وسلم هغه مړ شو نعوذ بالله او د هغې ملګرو باندې قحط راغلی دی او د هغوی مال اسباب او څاروي ټول تباه شوي دي. اوس دا دوی باندې د حملې او د عیسایت د غالبولو یو ډېره ښه موقع ده. نو هغه د خپل فوجي جرنیل د 40,000 لښکر سره روان کړی و او د دغه جرنیل نامه قباز یا زناد وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دغه لښکر نه خبر شو نو هغوی د یو لښکر د تیارولو حکم ورکړو او بنیادي سبب همدا معلومیږي چې د مکې د فتح نه پس او د حنین کې د هوازن د په شان طاقتورې قبیلې د شکست ورکولو نه پس د عربو چې کوم خوشه قبیلې وې هغوی باندې د مسلمانانو چې غلبه میلاوه شوه نو یهودیان او عیسایان او منافقان په دې باندې یو ځل بیا غور کولو ته کېناستو. هر طرف نه
خپل هر کوشش چې هغوی ناکامه ولیدو نو د هغه وخت چې کوم عالمي طاقت و یعنې د قیصر روم نو هغې نه د مدد اخیستو فیصله وکړه او دې لپاره هغې ډېر یو خطرناکه منصوبه بندي وکړه یو طرف ته خو هغوی د قیصر روم سره رابطه وکړه هغې تیار کړه چې هغې د خپل فوج ډولېږي مسلمانان د ختم کی او بل طرف ته منافقانو دا وکړه چې په مدینه کې مخکې نه دا فهونه الوزول شروع کړ چې قیصر روم د خپل لښکر را لېږي لګیا دی چې دوی په مدینه کې رسول کریم سره د ټولو مسلمانانو ختم کړي دغه شر منافقانو مخالفانو دا وخت چې زیاته ممکنه دا ده چې رسول کریم په خپل د لښکر د مقابلې لپاره د مدینې نه شام طرف ته وځي او په دوه صورتونو کې د سفر د مشکلاتو یا د قیصر روم سره د مقابلې نه پس به د مسلمانانو رسول کریم نعوذ بالله هلاکت به دا یقیني کی بهرحال دا دغه خواهش شو د نور وګ تفصیل چې ان شاء الله آینده به بیانوم حضور فرمایي چې نن په ربوی کې مسجد مهدی چې په ګول بازار کې دی آی باندې ترهګرو حمله شوی و او زموږ په شپږ کسان دلته چې زخمیان شوي دي ډېر دوه پکې زیات زخمیان دي اپریشن دغه روان دی خدای پاک دیو کې چې دغه حالت د ښه شوي وي او باقي زخمیانو باندې د خدای پاک خپل فضل وفرمایي ځینې چې پکې سخت زخمیان دي دغه په خېټه کې ګولۍ لګېدلې دي زموږ د سکیورټي والاو دهشتګرد یو وجلې دی او یو وتښتېدو اوس پورې همدغه رپورټ دی باقي تفصیلات به لا راځي خدای پاک دې دغه ترهګران دهشتګردان او دا قانون چې ماتوي دا کم خلک د جماعت مخالفان دي د زر راونیسي د پنجاب حکومت وزیر اعلی او حکومت خدا دعوه کوي چې په پنجاب کې 100% جرمونو باندې قابو بیا منتشر شوی دی او هیڅوک مجرم څوک پاتې نه دی خو په احمدیانو باندې چې هره ورځ دا کمې حملې کېږي شهیدان کېږي زخمیان کېږي لګیا دي دغې مالونو ته چې اور ورته کېږي نو دا دوی جرم نه ګڼي خدای پاک دې دغه حکومتونو لم عقل ورکړي او زر دی خدای پاک د جماعت په حق کې نشان ښکاره کړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر